بسم الله الرحمن الرحیم. عبادت خان یم، راغلی یو په یونین کونسل شیرپو کې یو ځای دی چې خوم بابا ورته وایي. دلته د دې علاقې یو ډېر وخت نه دیرینه مطالبه وه، کله چې سکندر یاد خان شیرپو د دې ځای ایم پی ای منتخب شو، بیا هغه د په صوبه کې یو ورکوټ شانتې هغه له عقده راغله، نو دا خلک لاړل او هغه ته کېناستلو، هغه وله د دې سړک منظوري وکړه، خو د بده مرغه هغه هغوی د حکومت نه بار شو، نو دا سړک په هغه ځای باندې پینډینګ پاتې شو، او بیا د هغې نه بعد 15 کاله بعد بیا دلته یو بل څوک منتخب شو، د هغې په باوجود هغه سړک نیمګړی پاتې شو. نو نن الحمدلله د سکندر یاد خان شیرپو په خصوصي کوششونو باندې هغه سړک چې کوم دی په هغې باندې کار چالو شو، او تقریبا په 2-3 ورځو کې هغه سړک د علاقې ته دغه شو، کمپلیټ شو. نو ما سره په دې څنګ کې د دې کلي علاقې مشران ولاړ دي، دې حوالې سره به دې نه تپوسونه کوم چې دوی دې حوالې سره څه وایي. السلام علیکم حاجي صاحب، تاسو د دې علاقې نو دې سړک باره کې ترقیاتي دا خو یو لوی پراجیکټ و، دې حوالې سره دلته څه وایي تاسو؟ موږ غټه شکریا ادا کوو چې موږ سره کار وکړو، موږ له دا سړک پوخ کړو او موږ سره امداد وکړو، دا د هغوی په برکت او په دغه باندې وشوه. ډېره مهرباني. دې خوا ما سره یو بل ځوان ولاړ دی، دنه به عدنان صاحب د ده نه منه دنه به تپوس کوو چې دې څه وایي دی. یاره موږ د خان شکرګزار یو چې موږ غریبانانو ته سړک وکړو، ډېر گزار دغه یو که نه، هغوی زموږ دپاره ډېر هر څه کړي، بجلي راوستې ده، دلته سکول جوړ کړی دی، او نور ته تمه کوو موږ له پکې زموږ خانان دي، سکندر خان هم افتاب خان هم، الله دې خوشحاله ساتي. مهرباني. تاسو به څه وایي دی؟ بس د کلي دغه یو مسله وه، د سړک مسله وه، او ګیس او بجلي راته مخکې کړي، د سکول تیار شوی دی او لا شروع نه دی، او سړک په مسله وه، خو دغه سړک اوس یې حل شو، سړک کمپلیټ شو، کمپلیټ او دا کمپلیټ شو. ډېره مهرباني، تاسو موږ له وخت راکړه، الله هم خوشحاله کړه، او موږ د خان د اړه د کومې نه ډېر زیات شکرګزار یو. تقریبا د دې سړک 7 کاله وشو چې په دې باندې بل حکومت کې خان منظوري کړې وه، سکندر خان شیرپو، او دا کار بیا دې باندې روړه خاکه ارس وشو، بیا هغې نه بعد کې چې کله بل حکومت جوړ شو، نو په هغې کې لکه زموږ دا کار سټاپ شو، بیا ډېر سکندر خان ډېر هلې ځلې وکړې، ډېرې منډې والې. اوس تقریبا میاشتې ونیو مخکې سکندر خان بیا دا ریفنډینګ دوباره وکړه، دا سړک دا کوم دا فریمکس کار چې کوم دی دا زموږ نه بل ایم پی ای صاحب وړی بل ځای ته، خو دا خدای د سکندر خان سره افتاب خان سره ډېر خو کړي چې هغې موږ له مطلب ریفنډینګ وکړو، او دوباره یې موږ له چې کوم دی زموږ دا سړک دغه کړو، او ډېر مزیدار یې جوړ کړو. دې نه علاوه دوی موږ له په دې اخون بابا په علاقه کې ډېرې غټې قربانۍ ورکړي دي. دا یوه شړه بنجره علاقه وه، دا نن د هغې په وجه باندې آباده ده، دا 2-3 سوه کوره پکې دي، د هغې په وجه باندې آباد دي. دلته کې پهله بجلي هغوی روستې ده. د دې نه علاوه د ګیسو موږ ډېر غریب خلک یو، موږ هېڅ هم نشو کولی، خو دا د هغوی برکت سره موږ نن دلته کې چې کوم دی نو په دې میره کې ناست یو، ګیس بلو یو ښه نعمت دی، لکه مطلب د الله تعالی په ځمکه باندې چې موږ ته یې راکړی دی افتاب خان په واسطې سره. د دې نه علاوه چې کوم دی نو خانو موږ له سکول جوړ کړی دی په دې علاقه باندې، سکول زموږ شکر دی برابر شو، او داسې مطلب کلی دی خامخا وړاندې وروسته پکې راځي، نور کو داسې مطلب سکان باری هغه هم راله کوي، ولې نه په خپله به کوي، خو لکه موږ ورته ویلي نه دي، او ډېره مهرباني، الله هم خوشحاله کړه. السلام علیکم عبادت خان بھائی، ډېره مننه چې تاسو دلته موږ له ټایم راکړه، او د دې په باره کې خو موږ ډېر شکریه ادا کوو د خان چې په دې شړو دغه کې موږ ته دا نښته مدیدار روډ واچو، او بس د دې نه بله غټه خبره نشته چې دا نه مدیدار روډ یې واچو، او موږ یې ډېره شکریه ادا کوو. ډېره مننه. یقینا تاسو د دې کلي د مشرانو او د ځوانانو خبرې واورېدې، نو دا د دوی دغه دا سړک په دې لار کو تاسو تېرېږئ زمانه شاته دا پلاټ دی، یقینا چې په دې لار به څوک تېرېدل نو خلک به یارېدل باقاعده، خو د سکندر خان او د افتاب خان د وجې نه دا علاقه دا ناباده شوه چې دې کې به مخکې مرلې پسو وې، اوس او داسې په رڼا ورځ به دلته شوکې کېدې او مرګونه به کېدل، خو د هغوی په کوششونو باندې دا علاقه چې کومه ده آباده ده، او دا خلک ډېر زیات د افتاب خان او د سکندر خان شکریه ادا کوي، او دا واده کوي چې انشاءالله راتلونکي الیکشن کې به موږ د هغوی پوره سپورټ کوو، او اوټ په انشاءالله د چراغ له ورکوي. شکر.
د ځوانانو سر لخر را روان دی سکندر، 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 یو پښتون او یو سنگر را روان دی سکندر، 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 را روان دی سکندر. ټول پښتون په بدلېدو دی، ټول ولس په غونډېدو دی، ټول پښتون په بدلېدو دی، ټول ولس په غونډېدو دی، دا بوتان به را نړېږي،